जिगर का खून पीता है ये इम्तिहान का जमाना, कभी सहमाही कभी शशमाही कभी विफाक साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। चूँकि तासो द रवानी मियाश्त रजब की विफाक इम्तिहान दी दिन अलावा तासो मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ महाना जायज़ात या चरनी मही इम्तिहान वर्कोي पकार دا چې موږ د پرچې د حل کېدو طریقه دا کال شروع کی خو موږ د مشکل سوي طالب علم خو دې شي کې دلچسپي وینه نه دغه مدرسې نظام نه خبر وي نو چونکه د طلباو د عدم دلچسپي وجنه هغه خبرې ته د استادانو توجه هم کموي بیا دا چې دا موږ تاسو کال شروع کی خیال نه تاسو بده کې دا فایده کیده چې دا درې یا مثال سالور امتحانات دي یا 15 دي یا شپږ دي یا شپږ جایزات دي نغې کې تاسو د پریکټیکل د میدان نتیجې دین لګا اسانه به خو بهرحال تاسو الحمدلله د ون کال امتحانات ورکړي وفاق امتحان چونکه مکمل نصاب کی وی اور د مدرسې امتحان په مقابله کې کېدی شي ګران هم وي د دې وجنه درو موضوعات باندې به ان شاء الله مختلف درې ټاپکس کې به موږ دی باندې خبرو کوم ان شاء الله پہلا عنوان دی امتحان کی تیاری کیسی کی جائے نن چې موږ کوم موضوع دی چې امتحان د پر به تیاری څنګه کې د مطالبه څنګه ته ځان سره محفوظ کې مطالعه د پر څه کول پکار دي هغه باندې به بحث کو دغه د پرچه حل کرنے کا طریقہ دوی موضوع به زموږ داوی ان شاء الله په بل نیکسٹ ویک باندې جمعرات باندې ان شاء الله پرچه حل کرنے کا طریقہ کې بیا موږ غا درې ان شاء الله وایو به دروي سو کې موږ تقسیم کړي حال ته دنه کې دونه مخ کې بسکه حال ته دنه شي بیا سسي مدارین او چې حال نه بهر راشي بیا بسکه هغه مختلف ان شاء الله هغه باندې بیا بحث کو 3 نمبر باندې اضافي تدابیر خې نمبر اخستلو لپاره تاسو څه کول پکار دي ان شاء الله غي باندې به هم بحث کو نن زموږ کم موضوع سخنده غاده امتحان کی تیاری کیسی کی جائے امتحان تیاری به څنګه کوي چې ته مطالعه څنګه کوي او کم ترس کې به تیاری کې سره بحث کو یو خبره یاد ساتي امتحانات په ځان باندې بوج ګڼل د غلط سوچ دی الله عزت مستاسو دنیا ته به تور امتحان را لګلیو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون دی خبره طرف ته اشاره ده چې ما تاسو عبث نه پیدا کړی هم دا غنګي لیبلوکم ایکم احسن عملا خ اعمال راوړل ورته جنت ملويږي دا امتحان دی خ اعمال کول بد عمل کول اختیار الله رب عزت درکړي دي ندی وجنه امتحان زموږ تاسو ابراهيم عليه السلام څومره امتحانات اخستلی شوی دي فاطمهن الله پاکي تعریف وکړو چې څومره امتحانات راغلي غونډو کې کامیاب شوی دي او امتحان نه پس د انسان مرتبه اوچتي دی وجنه یو مقوله عربی کې مشهور عند الامتحان یکرم الرجل او یوهان امتحان په وخت کې یا د انسان عزت زیاتیږي یا توهین کیږي که خې نمبر واخصي پوزیشن واسو د عزت څخه باعث دی او که فیل شو یا راسب شو د دې ذلت باعث دی نه امتحان په ځان باندې بوج ګڼل دا خبره لکه انسان عقل موافق هم نه ده او د شریعت هم موافق نه ده بل دا چې ګوره پرچې حل کول خپل یو طریقې کار ده او عربی کې یو مقوله ده سل المجرب ولا تسأل الحکیم چې تاسو د کم تجربه کار سړی د غینه تاسو کې خو حکیم نه تاسو ما کوه حکیم سره حکمت شته خو تجربه خو نشته تجربه ډیر لوی شي دي دیو جن الحمدلله موږ تاسو مقابله کې د مرحلو سره زګ ډیر تیرو چې موږ د خپل تعلیمي دور کې امتحانات ورکړي بیا سکول امتحانات د مدارس امتحانات بیا الحمدلله وفاقي موخه کې نمبرې خستي نه موږ ته هغه نقطې معلومي چې کم ځای کې طالب علم خې نمبر خستلو لپاره بغاسه کوي خو بهرحال اوس نن خبر کوی امتحان کی تیاری کیسی کی جائے دا زموږه اولنې موضوع ده دې کې ټول نړۍ به شي دې ته به موږ را شوخه دې سره بحث کوو پہلا نمبر باندې دې کې کم اهم شیز دي غادي مناسب وقت کا تعین دا پہلا عنوان دی دې څه مطلب دی دې باندې تاسو زه پوهیږم مناسب وقت کا تعین دا مطلب چې تاسو خپل امتحان او د موجوده دی وخت کې خپل کې موازنه وکړئ چې موږ د سورز امتحان ته پاتې دي فور ایگزامپل تاسو شپږ پرچې دی وفاق تاسو ته پته ده چې اوله پرچه دا غوي دویمه دا غوي دریمه نه تاسو کچره 12 ورځې پاتې دي بیا هر مضمون ته او هر کتاب ته 2 ورځې ورکړي اور کا 18 ورځې پاتې بیا هر کتاب ته 3 ورځې ورکړي اور کاندا غرانګي 24 ورځې پاتې بیا هر کتاب ته سالور ورځې ورکړي مناسب وخت مطابق دا ټینټیبل یو شیډول جوړول چې زه به دومره ورځو کې دا کتاب کور کوم دا ستاوله ذمہ داری ده کا ډیر ټیم بیا پورا مکمل کتاب مطالعه کول او که ټیم کم وي امخ کې راځي مغي مطابق نظام الاوقات مطابق هغه تعین کول فور ایگزامپل موږ به ثانیه روچته کولی ثانیه اوله درجه ده
تاسو دې کې هدایت النحو مختصر القدوری اور تیسیر المنطق منطق اون کا مضامین دي زاد طالبین دې سره تفسیر پاره عامه معلم الانشاء قرات او راشده فواید مکیه دغه کتابونه دې کې تاسو دې خبرې هم خیال ساتئ چې کم مضمون نسبتا آسان دی لکه زاد طالبین احادیث دي دې تاسو کم وخت ورکي او چې کم کتاب ګران دی نسبتا لکه منطق هغه ته ډېر ټایم ورکي دا عقل نه د تقاضا کوي چې کم کتاب ما ذریعہ دی هغه ته کم ټایم ورکي او چې کم کتاب باندې ډېر ټایم لګي هغه ته زیات ورکي نو مناسب وخت ته دا مطلب دی چې نظام الاوقات ټایم ټیبل به ځان ته جوړ کړي مطابق به بیا تیاری کوي دویم قسم دا چې مطالعه 100 اقسام دي د مخبل ذهن مطابق جوړ کړی دي چرته کتاب کې خو نه دي کتلی خو بهرحال یو مطالعه قسم دي تفصیلی مطالعه دا به هغه وخت کې چې کله تاسو سره مکمل ډیر ټایم دی سره نه کتاب شروع کا بسم الله نه تر اخره پورې ون کتاب ځان سره مطالعه کی امتحان تیاری وکي او ټول نه بهترینه مطالعه تفصیلی مطالعه د سره د انسان استعداد جوړي په دې خبره باندې تاسو پوه شئ دویم کم قسم دی هغه دی سلیکټیو سټڈی کم ته انګلیش کې سلیکټیو سټڈی ویل کېږي اهم مقامات کا مطالعه اهم مقامات کا مطالعه هغه پته لګي چې را دي کې د احناف اختلاف دي کې اختلاف دي هغه اهم ځین سره مطالعه کی اور استعداد دغه شیز بربدي اهم مقامات کا مطالعه سبا د پرچې بس شپې کې یو لز زینو ګوري کا پرچې کې را لوټی ته کني به پرچې کې ناس وخت هم برباد استعداد هم جوړ نشو وخت هم ځای کو غون کال د اسی ځای کو ها اهم مقامات کا مطالعه الله تعالی پکار د شکل تفصیلی مطالعه تاسو کړی اور سبا ته پرچوي نو بیا شپې کې نه اهم مقامات مطالعه وکړه سحر وکړه شپې وکړه نه دا د فائدہ درکې خو صرف دې مطالعه ته پروت چې سبا ته پرچه دنن کې نه اهم زین وګوري د انسان استعداد نه جوړي او دا ډېر نقصان دی هم د دین ځان ستل پکار دي دریم چې کم قسم دی هغه ته معلوم ورکړي بین مطالعه هغه سم مطالعه اول د اهم مقامات مطالعه وکړي بیا ور سره کور کې وخت ډیر دی یا مدرسه کې پروت دی وخت ور سره ډیر دی نو بیا د کتاب کې بعضی عنوانات بعضی ابواب بعضی کتاب وګوري کتاب الطهاره اور کتاب الصلات اسین ټیم دی خیر دا وګورم مثال کتاب الصید یا کتاب الذبائح دا وګوري نو دا اوس بین مطالعه اهم ذهنی کتری دی بعضی د کتاب هغه ذهنی کتری چې غي ضرورت کې دي شي نه بیخ نشي دیتا خو اسی مطالعه وکي نه دی کې ټول نه پهلا نمبر باندې دا مطالعه کول پکار دي کې انسان ته فایده ډیره کی کتاب ورته مکمل یاد شي کدا نه مثال ټایم کم دی بیا دې مطالعه تر شي اور اهم مقامات کا مطالعه بالا کی چې کله سبا ته پات شوی خو کته سو اوس زینه د اهم مقامات مطالعه په بیس باندې وخت لري نه د خپل استعداد بربادي ده او د سینې دی کول پکار دریم نمبر باندې شیز دی چې مطالعه محفوظ کرنے کا طریقہ چې مطالعه بسنګه محفوظ کی مطالعه محفوظ کرنے کا طریقہ دي کې مختلف طریقې دي زه تاسو ته کوشش دا کوم چې یسو مخې ته راشي مطالعه محفوظ کرنے کا طریقہ یو طریقہ دا چې کم کتاب ته مخې ته پروت دی هغه ته یو هغه د فهرست ته وګوري چې دی فهرست کې غړ عنوانات څه دي فور ایگزامپل مونږه یو کتاب روچات کو نه هولا پہلا نمبر باندې هغه کې مقدمه ده څه شي دي مقدمه دویم نمبر باندې مرفوعات اور دریم نمبر باندې منصوبات ٹھیک شو کنه اور سلورم نمبر باندې مجرورات کتاب د سلور حصو کې تقسیم کو او تاسو سره سلور ورځې ټایم دی دی کتاب ته تاسو سلور ورځې ور کړی دي نو اول ورځ مقدمه مکمل وګوره دویم ورځ میں مرفوعات دریم ورځ میں منصوبات اور سلورم ورځ میں مجرورات کدی کې یو عنوان مختصر دی هغه ټایم کم لګي فور ایگزامپل مجرورات نسبتا آسان دي د دې یو ورځ خیر د منصوبات او تورکه د دې یو ورځ مرفوعات او تورکه دا رنګي تاسو د کتاب حصو کې تقسیم کې د سر بستا حوصله وچته شي چې مثال به تور مې دا ټول سلور عنوانات دي سلور عنوانات نشم مطالعه کوي دا نشم محفوظ ساتل د دې اعتبار سره به تاسو ته د مطالعه محفوظ کولو یا مطالعه کول آسان شي چې کتاب مختلف حصو کې تاسو تقسیم کی زما په دې خبره مې تاسو پوه شئ سلورمه طریقه چې کومه ده غد نقشې په ذریعه سره مطالعه محفوظ کول ٹھیک ده نو دیو جنا لګ د بورډ صفحو چې هغه کې نقشې جوړېدو طریقه درته وخیمه دا تاسو ځان سره محفوظ کړو صحیح ده
نقشې په ذریعه سره مطالعه محفوظ کول او دا ډیره شارټکټ آسانه اور انسان ته وخت هم ډیر بچت کوي نقشہ کے ذریعے مطالعہ محفوظ کرنا چونکې موږ سره اکثر د ثانیه طلبه وي غټو درجو لیدل نه دي کې موږ کوشش دا کوو چې آسان عنوان سره باسو کوو چې دا ټول طلبه په دې باندې پوه شي تاسو چې کله نحومیر یا فور ایگزامپل کم د درجه ثانیه طلبه دي هدایت النحو شروع کا نه تاسو چې اول بحث کم کوي غا تاسو لفظ سره دی لفظ انده سیدا کنه ده به مزید لفظ تقسیم کړي دي دو قسمونو کې یو ته ویل کېږي مستعمل او بل ته ویل کېږي غیر مستعمل بیا چې تاسو کتاب مخکې مطالعه کې نه تاسو ته وایي چې مستعمل په دوه قسمه باندې دي یو ته ویل کېږي مفرد او بل ته ویل کېږي مرکب بیا تاسو دا ویلي چې مفرد بر سه قسم است مفرد په څو قسمه باندې دي درې قسم باندې اسم فعل اور حرف دا نقشه د ځان سره جوړوي مطالعه کوي دا نقشه مخکې ځان سره جوړوي صحیح ده کنه بیا چې کله تا مفرد نه فارغ شي بیا به مرکب سره تستابات شروع شي مرکب هم په دوه قسمه باندې دي یو ته ویل کېږي مرکب مفید او بل ته ویل کېږي مرکب غیر مفید بیا مفید مزید تقسیم دی په جمله خبریه اور بل جمله انشائیه زه زیات تفصیل نه زه صرف اشاره درکوم بیا تاسو ویلی چې خبریه په دوه قسمه باندې ده جمله فعلیه اور جمله اسمیه اور انشائیه تاسو ویلی چې په لس قسمه باندې ده امر نهی استفهام تمنی ترجی عقود دا ټول تاسو ویلی دي انده غرانګي مزید بیا چې کله موږ غیر مفید ته ګورو نغام په دوه قسمه باندې دي یو مرکب غیر مفید تقیدی یو غیر تقیدی دا یو طریقه ده د مطالعه محفوظ کولو تاسو چې کله دا مطالعه ځان سره محفوظ کړ په یو صفحه باندې یا رجستر کې خاص کر رجستر کې تاسو ځکه محفوظ وي چې تاسو کله ضرورت راشي نه تاسو بیا دوباره رجستر کې د میریږي او کا صفحه باندې کړي صفحه ورکو شو نه ورنه مطالعه لاړه او چې کله پرچې ته دنه زین دا یو نظر چې تو ګورې دا د ټول سبق به مستحضر شي دی باندې دینه چې جوړېدو مې تات کې دي شي 3 غنټې لګېدلې وي خو چې کله امتحان ته دنه زی یو نظر د صفه وګوري سره نه شروع شي چې لفظ په دوه قسمه باندې ده مستعمل غیر مستعمل بیا مفرد مرکب دې طریقې سره به د 3 غنټو مطالعه باندې به صرف ستا 2 منټه یا 3 منټه لګي فایده شته که نشته دې طریقې سره تاسو خپل مطالعه محفوظ کوئ خو دې کې یو کار بل هم کوئ چې مثال په تور باندې لفظ ته ویل کېږي دلته ورکوړی شان تعریف نقشې سره مستعمل څه ته ویل کېږي دلته مختصر تعریف ورسره دلته لیکي یا ښکته لیکي غیر مستعمل څه ته وایي دلته مختصر تعریف مفرد څه ته ویل کېږي دلته مختصر تعریف که عربي ولې لیکي هغه ډېر بهتر دی بعد کې راځي هغه انسان د ټول عمر یاد وي اور د عربي نه علاوه اردو یا پښتو کې یاد کې هغه سړي خپل چونګې تعبیرات کله کله پکې اهم لفظ پاتې شي خو چې عربي تعبیر یاد کې هغه سړي نه هېرېږي نه اور هلته کې هغه الفاظ هم نه پاتې کېږي نه تاسو ورسره د مرکب دلته ورکوړی شان تعریف ولیکي دې فایده به څه وي اوس تاسو ته دوه فایدې وشي مخکې نقشه تاسو ځان سره جوړه کړې وه خو د دې تعریفات نه خو که تاسو سره مختصر تعریفات ولیکلو اوس چې ته سرسري نظر باندې ته ګورې تا ته به ټول تعریفات هم یاد شي نه پرچه کې بیا دغې تعریفات لیکل به تاسو ته ډېر زیات آسان وي په دې طریقې باندې تاسو پوه شئ جي البته فقه کې موږ ته یو مسله ده فقه کې دا وي چې تعریف په دوه قسمه باندې وي مثال په طور مې لیکلي الطهارة لغة او بیا به ورسره ښکته لیکلي الطهارة شرعا دلته به تاسو بیا دوه تعریفات لیکئ لغوي تعریف هم هلته ضروري دی اور دې نه علاوه چې کوم اصطلاحي تعریف دی هغه به هم تاسو یاد ځان سره ساتئ دلته کې بیا لږ محنت زیات دی نسبتا دی چې هلته به دوه تعریفات تاسو لیکئ یو لغوي او بل اصطلاحي په دې خبره باندې تاسو پوه شئ مخکې مزل کو دین علاوه درېمه طریقه ټیک شو کنه یو نقشې په ذریعه سره شو بل طریقه دغه ده چې نکاتو په ذریعه سره تاسو مطالعه ځان سره محفوظ کی صحیح ده نکاتو سره به څنګه محفوظ کیږي هغه باندې تاسو پوهیږئ نکات جمع د نقطه یو اهم خبره راشي ماته یو کتاب تاسو راکې یا مثال په تور باندې د رجستر راکې خیر کله کله داسې وشي یو اهم خبره راشي پنسل راکه تاسو مثال په تور باندې استاد سره یو درس کې اهم خبره رااله یا استاد نه تاسو خپل ځان سره مطالعه کوله یو اهم خبره مخې ته رااله نه تاسو دا غواړئ چې دا خبره ځان سره محفوظ کم نه ټکي باندې به داسې یو لفظ ولیکي ده ګوره مثال په تور باندې مونږ دلته ولیکلو په یو لفظ باندې
لا نفي جنس. دی باندې استاد ماته ډیره اهم خبره وکړه نه دلته ایک ولیکه داسې دا غرانګي په دې خبره نه پوښي. اوس تاسو سره کتاب کې دلته کې هر کتاب کې او رجسٹر کې یو طرف ته د حاشیه محفوظ وي لیکل پې نه وي نه دلته به ایک ولیکي دلته ایک ولیکه او استاد خبره دلته ځان سره حاشیه کې نوٹ کا دی به څو فایدې وي چې کله تاسو د کتاب مطالعه کوئ نه چې دلته کې د استاد خبره انسان ته غون عمر یاد وي چې دا نقطه ته دلته کې وګوري د استاد خبره د ترایا چې نو غون درس به د استاد یو خبره وجه نه تاسو ته یاد سر ته لکه تاسو ته د استاد درس د اول نه اخیره پورې یو ټکی به تعالی رسول مکمل یاد کی دې نکاتو دا برکات دي. یم مثال حاشیه کې یو اهم نقطه واغه ما انډرلاین کړه یم شرح کې وکتلو هغه نقطه مو لیکنه نه دا غرانګي تاسو حاشیه هم په خپل دی رجسٹر یا کتاب کم دي اطرافو کې لیکي د ډیره زیاته فائدہ وي. حدیث سره دغه کې فائدہ نه ده چې کله تاسو فارغ شي غنه پس تعالی پاک تدریسی مقدر کی نغي کې به تاسو ته دا فائدہ کیږي چې کله درس کوي او دا څنګه د نقطه وګوري ته مکمل درس یاد شي. ندی دیمه طریقه دا نیکاتو اعتبار سره کبه د سینې شي محفوظ کوي خیر دی رجسٹر راوخله دلته ایک لیکه رجسٹر کې ایک سره به حاشیه لیکه به دولی کې به دویمه حاشیه به کوم عام خبره رجسٹر کې لیکي به چې کله تاسو مطالعه کې یو طرف ته به کتاب ورته بل طرف ته هغه چې کوم حاشیه تاسو لیکلي یا نکات لیکلي هغه د ګوري ندی طریقې سره بس تاسو د مطالعه ان شاء الله محفوظ پاتې کیږي. دی پسې چې کوم عام خبره ده غا عربي تعریفات یادول په سلورم نمبر باندې تقریبا عربي تعریفات اور هر باب مشهور مسائل یادول خاص کر فقهي ابواب کې. مثال په تور باندې مونږ امام شافعي رحم الله سره د اودس پنیت کې هم اختلاف دی غیر د تسمیه ویل ضروری دي کني ضروری په دې کې هم اختلاف دی نه چې کمزې کې زموږ اختلاف وي هغه مسله تاسو چې یو ځل لسانی کې ویله دا ثالثه کې هم دا رابعه کې هم دا خمیس دغه پنځمه درجه کې شپږمه درجه تر دور حدیث احادیثو کې دا اختلافات دي. نو د هر باب عربي تعریفات یادول لکه ما تاسو چې الطهارة لغة و اصطلاحا دا تعریفات یادول دې سره چې کوم اهم اختلافي مسائل دي هغه هم یادول دي کې ډېر دا تاسو ډېر لکه هر ځکه هر درجه کې دا تاسو ان شاء الله په کار راځي. بل مخکې 5 نمبر باندې دا چې مطالعه ډیره زیاته مفید ده او کا تکرار ولې عموما مدرسه کې د دوه شیزونه دي مطالعه چې ځان سره کوي او تکرار دا چې یو ستا کم امیر دی د کلاس یا کم کلاس کې قابل طالب علم دی غي سره کې چې ماته د سبق تکرار وکا نه دا دواړو شیزونه کې ته ځان ته وګوري چې ماته کم شیز مفید دي ټایم کم دی او سبق ډیر پاتې دي زه څنګه چلو کم آیا ماته مطالعه مفید او کا تکرار مفید دي نه دی کې خپل ځان ته وګوري چې کم شیز ته ډیره زیاته فایده درکې هغه انتظام به ځان ته وکړي مرګري سره خبرو کا چې ماته تکرار وکا یا مطالعه کې مطالعه خاصه ځان سره کار دی خو دا فیصله کول چې ماته مطالعه ډیره فایده راکړي کا تکرار دا به ځان امتحان واخلي ځان سره بکینی ذهن کې به لږ شیزونه وګوري خپل ارګي دروازه کړکۍ اور کورسې شو هیټر لیپټاپ اور لایټ دا شیزونه لږ شیزونه ذهن کې برابر کو بس کاغذ باندې لیکل شروع کا صحیح ده کنه فور ایگزامپل تا دی ټول شیزونه کمرې مشاهده وکړه د مسجد حال هغه د بعد و شیزونه نمونه ذهن ترالو ود لیکلو بیا دی وکسته وای چې ته شروع کړي کمره کې کم شیزونه لس شیزونه نمونه ماته والا چې غل شیزونه نمونه والی ته به ځان سره کینه چې کله تعالی کل شروع کو سلور شیزونه دولی ګلو دی مطلب څه دی چې ستا مطالعه قوت زیاته په نسبت ته تکرار باندې بیا مطالعه کوه تکرار ما کوه دی اکس راشه ذهن کې د لس شیزونه متن کو کله پارشي باندې لیکلو سلور شیزونه دولی ګلو بیا د یو ملګری ته چې ته ماته لس نمونه والا د مختلف شیزونو هغه د لس نمونه واخصوږي کې تاسو سات ولیکلو نه دی مطلب چې تکرار ته ډیر مفید دی بیا به تکرار اهتمام ځان لاوږي زما به خبر مې تاسو پوه شئ خو بهر ځان ته استعداد مطالعه هم جوړ کې تکرار هم جوړ کې د تاسو په کریږي کله مدرس خاص کر ال تک چې خپل باندې سبق اخذ کوي شي د کتاب نه او تکرار استعداد وي چې طالب علم ډیر آسان فهم انداز کې غته پويږي دیو جنا د افهام تفهیم فهم د خپل ذاتی کار دی افهام او تفهیم د الله طرف نه یو اتیا دا او انعام دي چې چا باندې وشي چې غته طالب علم خان انداز کې پوي نه دا دوړ شیزونو خیال ساتل پکار دي البته دي کې عموما د سین کې دي چې کم آسان بحثونی غزان سره مطالعه کې ٹھیک ده دوی چې کم ګران بحثونه دي ستابه شرح صدر نه کیږي فور ایگزامپل منطق کې بعضی ابحاث د سیدی یا
چې کم قدوری ده نبی تاسو د چلو کې چې مطالعه ځان سره کم اسانه بحث دي غا مطالعه کې او چې کم زبینه پوي ګلته نشانات ولګو بیا کلاس امیر ته یا چې کم ستا تکرار امیر دی غي ته بوجه ده مشکل کم مقامات دي تکرار ماته وکړه نو مطالعه سره بس خپل مطالعه سبق یاد شي او چې کم باندې پوي نشي غا تکرار په ذریعہ سره ځان سره محفوظ کی په دې خبر باندې تاسو پوه شئ دی بس بل مخ کې کوم خبره ده غدا چې یاره شپې ز نو وخت ټایم پورې مطالعه کوم ماته دا فایده ده که سحر زره پاسه مطالعه کوم دا ماته فایده راکړي سونه پورې ستا خپل ځان باندې ته بوج اچي او پوېږي په دې خبره باندې چې ماته کار ډیر پاتې شپې نه وخت پورې مطالعه کو 12 بجې پورې یا 1 بجې پورې او غینه پس چې ساره پاسي سر موږ پس ماوده کېږي سحر ډیر برکتی اوقات دي سړي ذهن بالکل فرش د سبق روچتي ځان سره نه دی خبره خیال ساتل ها کته په دې باندې پوېږي چې زه سحر بیا مطالعه نشم کې یو 2 غنټه زه خوب کوم بیا خیر د شپې وختي ودی کې سحر وخت ما ضایع کوا ولې دینه من رغلی دی شریعت بار سره ما نظر نه یو حدیث تر شوی هغه کې وعید رغلی په دې باندې چې سحر مو پس کم سړی خوب کوي نه د دې ته نقصان دی فایده نه رسي نه دی کې تاسو دې خبره خیال ساتي حال بتا مثال په تور باندې سبا پرچا ده اور سبق ډیر پاتې دي نه بیا شپې خنه وخت پورې کینه خوب د ترزی لاړ شه او د سوکا بیا نرته خوب رزي لاړ شه مخلاص وینځه چې د خوب د نه لاړ شي او بالکل ریفریش کینی مس کې لاړ شه تورې چیز ځان ته اوس کا کینټین وي یا فور ایگزامپل ځان ته تیاری کړي کاوا وي هغه سره سړی لګ ریفریش شي نه ځان به ریفریش کې بیا به سبق ته کینی بیا درته خوب راشي لګو ګرځي واکو کا بیا راشه بیا سبق ته کینه دې طریقې سره بستا سبق روان وي او ان شاء الله اوقات بده نه ځيږي بل خبره دې سره ده چې د امتحان د لپاره تیاری دوران کې خپل خوراک سکاک اور ایکسرسایز ورزش یا مثال واقع دا ما متاثر کوا ول امتحان خو یو شپږ ورځې لپاره دی ټیک دی کې په باندې حالات یا تکلیف کې وي خو خوراک اور سکاک ځکه ضروری دي چې غیب بیس د استاد تیاری د لپاره چې کله خوراک سکاک ختم شو استاد ذهن به متاثر کیږي جسم به متاثر کیږي البته دومره زیات خوراک ما کو چې ډیر خوراک وجه نه ته خوب رزي نو بیا ول د خوب سره مقابله نشي کې خو نو د خپل صحت خیال ساتل او د خوراک کا صحتمند د شیزونه خوړل چې غو د انسان صحت ته فایده رسي مثال په تور مې تاسو سره دوا اپشن دي یو دا چې بازار ته لاړ شي تورې چې اوس کې دویم اپشن در سره دا دی چې پی اوس کې نظر خبره ده پی فایده زیات نه پی به د څه وخت استعمالو چې ستا بدن ته قوت حاصلېږي هغه سره ته مطالعه خاکوي شي بل خبره ده چې غیر تعلیمي مصروفیات په محدود کې الحمدلله زموږ مدرسه کې پابندي دا نیټ موبایل دا شیزونه نشته خو دین علاوه که عام تاسو کم ماحول کې د فوتبال او کرکټ نه غیر تعلیمي کمی سرګرمیان دي غو رغونډ کې غو ختم کې اخبار ګوري غا پرېږ دا اندسي فزول مثال په تور باندې ډایجست ګوري دا ډېر د طالبانو لپاره د ایپ خبره ده فور ایگزامپل غا پرېږ دا انده غرانګي که ځان سره تاریخ کتابونه ګوري یا سیرت کتابونه ګوري غو فلال بند کې خارجي مطالعه بند اوس نسبی مطالعه وکړي نه غیر تعلیمي مصروفیات کې ځان محدودولو دا مطلب ده بل خبره ده چې تاسو کم کتاب مطالعه کوي هغه کې د کتاب د مصنف نوم دا ضروري دې سره چې دې من چا شرح لیکلي دا غینو چا په حاشیه لیکلي دا محاشی دا غینو دا هم یاد ساتل پکار دي د دې ډیر ښه اثر وي په ممتحن باندې چې کله ته پرچه کې ولي کې چې مصنف علامہ ابن الحاجب رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اور بے چولی کہ اس کی شرح میں فلاں مولانا نے یہ فرمایا ہے اور اس کی محاشی میں فلانا نے یہ فرمایا ہے دی سمره ښه اثر دی ندیو چې نه د کتاب نوم د دې شارح نوم اور چې دې کم کونیت دی یا مثال لقب دی یا سن وفات کا دا سمره شیزونه سره ته دی د پرچه کې لیکي دی په دې ممتحن باندې ښه اثر یا به متاثر کیږي اور امتحان کې تاسو به چې قبل لیکل کې په دې نیت باندې کې چې د ممتحن نه پويږي زه د ممتحن پویم هغه به یو ځان د څو غني چې لکه هغه پويږي نه زی پویم نه دې انداز کې پرچه حل کې بیا به تاسو ممتحن متاثر کیږي ممتحن نظر خاصه دستا کمال دی نغه یو دا شیز هم شته دي بل شیزونه بل شي دي کې کم اهم شیز دي د دې مصنف انداز د شارح انداز اور د محشی انداز دا د کول ډیر زیات ضروری دي کتاب په مزاج باندې ځان بوئږي دا به تاسو کله کله استاد وایي چې مصنف رحم الله دا مزاج دی دا مزاج دی او کله کله به تا خپل پته لګي چې زه هر ځای کې ګورم دا خبره بار بار کیږي د ولي کیږي نه دا د مصنف مزاج لکه علامه سکاکی رحم الله تاسو به ان شاء الله مختصر معنی وي هر ځای کې اعتراض کوي جواب بیا کړه کنه دې کړه غزان خبره خو اعتراض بکی چې دا خبره زکه ټیک نه ده نو معلومه ده چې علامه سکاکی رحم الله کم کتاب لیکلی هغه کې به اعتراضات ډیر وي انده غرانګي که تاسو صاحب کافی ته وګوري کافی ولا کار دا کړی چې انتهایی اختصار نه کار اخلي عبارت تعریف ذکر کی تعریف کې مثال هم موجود دا د ابن حجب رحم الله
یو کمال دی. اندغه رنګه کتا سو نور انوار ورته وګوره ډیر زیات تفسیری کړي, دومره تفسیر کړي کله کله سړی ته تنگ شي, دا دغه مزاج دی. اور صاحب هدایت دا مزاج دی چې کله اقوال ذکر کی امام شافعی مولا دا ویلی, امام مالک مولا دا ویلی, امام احمد مولا دا فرمایلی, اخر کې چې کم القول الراجح هغه ذکر کی, دا دغه مزاج دی. او تاسو دا کوم ملګری کودوري وي تاسو هم پته ده چې اکثر مصنف رحمه الله مزمز کې एकदम یو ضابطه او قاعده ذکر کی چې داسې کاروي نه به دا حکم وي. نو د مصنف مزاج باندې ځان پویول هم زیات ضروری دي. دا به تاسو ته عبارت کې ان شاء الله پرچی حل کیدو کې فایده درکې. دا د مطالعه اعتبار سره یا سو خبرې مساسو خدمت کې عرض کې ان شاء الله د پرچی حل طریقہ اضافي تدابیر دې سره ان شاء الله د نیکسټ 2 جمعراتو کې ان شاء الله بحث